خبره سلامات خو ته یو بچی خو موږ غاړو دی لري بس صحیح دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د وخت کې یو ډېر اهم شخصیت د برګلی ګلیاړه جناب ادم خان صاحب سره ناسو هغه سره به د هغې د ژوند په هکله باندې خبرې کوو. جی استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ښه جی؟ بالکل صحت هم ښه دی جی؟ ټیک ټاک مهرباني ډېره شکریہ جی. ښه جی. الحمدلله. استاد جی ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما پوره نوم جی ادم خان دی. جی د والد صاحب هم څه نوم دی؟ د والد صاحب رضی الله خان. ښه جی. تاسو د خپل حجره صاحب یاد رسې منځه پورې؟ نو څومره پوره ته یاد ده جی چې ځان نه شروع کوم غواړي جی 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 ادم خان جی بن رضی الله خان جی جی بن فرد الله خان جی جی بن رحمت الله خان جی بن مدد خان ښه جی او بن زیارت خان ښه جی دا پوره ته یاد ده. ښه جی او کرم خان له شجره لګنه غړا وړي چې ښه جی ښه هغه لګاو ښه جی. تاسو مدد خان بابا اولاد کې کپور خیل آی کپور خیل ماندن قبیله سره تعلق ساتي. آی تاسو ډیټ اف برث جی؟ کماډر رابر جی اته د سکول کاغذاتو مطابق 12 دسمبر 1940 سے واسه دا کوټوالی نظام نو جی 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 هغه کې دا 38 یا 37 ښه جی ښه. او جی تاسو جی بنیادی سبق او قاعده مون سبق او قران دا چا سره وي؟ دا بنیادی سبق دي دلته ما په خپل کلی کې ویل جی د صرف یو دوه یو زما صرف صفدر خان ښه جی منګه هغه یو جماعت کې نه سن هغه سبق کوي واړو کوي ښه جی وړو کې د جماعت سره کې لاړم ما جماعت کې دنه ښه جی ناغه پتی د دې لیپو نو جوړ زمادم شوق را نه جوړوم پلا جماعت سپورټ ښه جی با استاد عبدالمجید صاحب نو یو با استاد ښه جی زمونږ د دې استاد جی. او د قران علم یا یعنی په نظر ما څنګه ویل او هغه سره دي نو کتابونه خو مونږ نه پیژندل دا دارالعلومونه نو جی ښه جی نو دغه هغه مونږه دغه خلاصه ښه جی او منیت المصلی ښه جی او خضوری وتی جی جی او یو مختصر تو کتابو مولوی زاهو ای مولوی زاهو او دا سمو مختصر به دی نه ښه جی دام دغه نو وي موږ په تاسو علم خلاص دا ورلو موږ تر دا وي جی جی ما ته به څو خلکو مشرانو چې دی کنه نو زه په مولا صاحب مشهور وم ښه جی ما ته مولا صاحب کنه ښه جی بیا ورو چې سبق هم د سکول شروع جی جی نو هغه نه پس بیا چې سروس سره دی کنه ښه جی نو بیا به خلکو راغی مولا صاحب نه ماستر صاحب یو ښه جی خو په مولا صاحب نوم به څه خپای ما وته لکه چې مولا صاحب جی جی ډېر ښه راغلی کنه جی 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 ښه جی. تاسو پرایمري سبق کوم؟ پرایمري صاحب کې دلته زمونږ په دې کې کې زمونږ نیکه سکول جوړ کړی پوجا کې ښه جی د امیر خان بابا ښه جی نو په کې مونږ سبق د پرایمري ویلو بیا لویر میډل چې وي نو شپږمه پورې په شاباس غړ کې ښه جی نو بیا وایي د دې کلی نه دې پیاده تلم ښه جی شاباس غړی تا ښه جی او موږ سره دوسه عبدالرحمن او شابدل باچا خانه باچا ښه جی او داسې نور کسانو شیر عبدل دیو جی جی دا کوټو هغه ښه جی نه دا به یې موږ سره موږ یو هغه بار سره اوتی نو به دې نه ورسېدم نو موږ یې بیا پیاده تلو ادا سید آباد سے خوري جی دې بالکل په دې کې یو کوټه نه وي سید محمود باچا پکې بیا هغه ټانګه چلاوله ناغه پکې یو کوټه جوړ کړی او کو نور دا باندې نو موږ وایي پاور کې پلاستیک نو جوړابي نه وي واسکټه کسی پیسې نه وي د مليشي جامې به وي او ما یو جوړه بوا موږ په باباګان لړځو راغا سیواز ته دغه نه خلاف خبره کوم چې خدای پاک دې جمعې پر ورځ مراولي دا جامې موږ له وینځي کنه دا به وچیږي څنګه بیا موږ هم بیا ورته ته څنګه نه پوهیږو نو دا موږ بیا دتلږي او هغه چې بچوړي شو بیا په پیاده راځي دوه بسونه چلیږي د روسم ته 67 او 68 دا واړه بسونه چې د مستقیم دی ګاډو اې د مستقیم دی ګاډي بیا اونت اوجي د دې ګاډي او یو بیا ورپسې وڅو دا ګاډي راځي یو ډبا اونت سر نمبر دا ډبا 32 راتلا
موږ به سکول نه راووتو جی जी जी د دغه ټیچر قانون چې ورته جی. په دې کې سفر کړم نو ها. دې کې به شوکې کېږي او او موږ په کې ریدو نو یو الته چې با اورځي غاړې به په ورته یو راځه خانه انا نه ورکه نو موږ ترکه موږ ورته کاندل موږ تر کانه وي موږ په دې ټپات کو اني کم دی جی دا وګوره سلمان کې بالکل مالی حالت اقتصادي حالات یو کنه کمزور کني مشران خو جائیداد والو हम्म है ना पैसा ना हुआ अब पैसा ना